زمونږ په زمانه کې وباګانې ډېرې دي، پریشانۍ ډېرې دي، خو تاسو ګورئ د الله پاک په نوم باندې د ورکړې هغه سیسټم ختم شوی دی. پخوا زمانه کې هم داسې وو چې چا کره به بیمار راغی وی خیرات به وکړو، صدقه به وکړه، او دی به کوشش دا وکړو چې دا مؤمنان مسلمانان دې دپاره خیرات وکړي او دغه مؤمنانو مسلمانانو ته به دغه خیرات ور ورسو، هغې به دعاګانې وکړي او مریض به ټیک شو، پریشانی به حل شوه. اوس هغه طور او طریقې لارې چې کومه چې به زمونږ مشرانو کولې او هغې به خیرات دپاره بهانه کته، د الله پاک دا خیرات دا لفظ ګورې یوازې دا نه چې په مړي باندې خیرات وشو، نه، هر هغه نیکي چې د الله تعالی د رضا دپاره یې کوې فی سبیل الله دې ته خیرات ویل کېږي. مونږ خو خیرات دې ته وایو چې روجي پخې شي وګټې او په هغې کې میخه راوپړ به دا خیرات دی، او که یو انسان چاله یو پلیټ سالن انګولې وړي نو دې ته مونږ خیرات نه وایو. یا یو مومن مسلمان د لس روپو چا سره امداد کوي مونږ دې ته خیرات نه وایو. یا چا سره د لاس د خپې د خوځولو یو انسان احسان کوي نو دې ته مونږ خیرات. دا ټول څیزونه په خیرات کې، دا ټول څیزونه په صدقه کې، دا ټول څیزونه په صدقه جاریه کې، دا ټول څیزونه په نیکۍ کې، دا ټول څیزونه د الله پاک په رضا کې راځي، خو چې انسان یې کوي. هر هغه کار چې الله پاک په رضا کېږي دې ته خیرات ویل کېږي. زما محترمو، نو زمونږ مشرانو به د خیرات د کولو دپاره بل مسلمان سره د ښېګړې د کولو دپاره یا د چا د سره د پکار د راوستو دپاره به بهانه به غوښتله، بهانه. اوس خو څوک مونږ په پړو باندې راکاږو، په ایمانداره خیرات ته، نیکۍ ته، ورکړې ته، راکړې ته، او د مؤمن مسلمان چې کم شان وو هغې طریقې ته په ایماندارۍ په پړو باندې مسلمانان نه راځي. خو همدغه وجه ده چې تا د الله پاک په نوم باندې ورکړه ختمه کړه، نو بیا همدغه چلو شو که نه چې هغه بیمارۍ چې تا به ترې تېښته کوله ستا کور له راغلې، هغه پریشانۍ چې تا به د هغې نه توبه او فریاد کو، الله پاک ستا غاړې له راوستې، هغه مشکلات یا هغه آفتونه چې هغه به تا په کتابونو کې یا د مشرانو نه به دې اورېدل، هغه آفتونه، هغه پریشانۍ، هغه ستا دورشل له رالې او ستا ته خلاصېدل اوس ممکن نه شو. د هغې وجه څه ده؟ د هغې د ټولو نه لویه وجه دا ده چې په کومو څیزونو باندې بلاګانې روکېږي د هغې شیانو نه موږ انکار کړی دی، نو بیا پرله پسې را باندې عذابونه م الله مسلط کړل او آفتونه م را باندې رالل او پریشانۍ م را باندې راغلې او غمونه م را باندې راغلل او بیمارۍ م را باندې راغلې. تاسو وګورئ اول د کرونا پریشاني وه، نو مؤمن مسلمان ډېر کم داسې وو چې هغې ده ووایي چې بی د الله پاک د طرف نه عذاب دی، نو د الله تعالی د طرف نه عذاب دی، نو موږ حدیث مبارک اورېدلی دی. لہذا د الله په نوم باندې ځان له غریب لا، مسکین لا، محتاج لا، په خپله محله کې، په خپله علاقه ګاونډ چم کې د الله پاک په نوم باندې ورکړه. خدای تعالی ته توبه طایب شه چې الله عز وجل ستا نه دا بیماري او پریشاني لرې کړي. خو دا بیماري او پریشانۍ دپاره نه، موږ وایو چې موږ یې خرج کړو د الله په لاره کې، نو دا به کمه شي، موږ یې خرج کړو نو دا به ختمه شي، او موږ کو خرج کړه نو بیا به آخر زه څه کومه. ای د خدای انصافدارو، ته به وایې جوړ دا موږ ګټو او که نه دا راله الله راکوي. بیا بیماری راغلې، بیا سیلابونه راغلل، ورپسې بارانونه راغلل، ورپسې نورې ډېرې بیماری راغلې، د ځناورو بیماری څه کوې، د انسانانو بیماری څه کوې، د هواګانو په ذریعې سره او ورسره بیا تاسو وګورئ مختلف په دنیا کې زلزلې راغلې، او د دې زلزلو هر چا په خوله باندې دا یو خبره راغله چې الله پاک ناراضه دی، د هر چا په خوله باندې دا خبره راغله چې یاره جناب من په خیر خیرات باندې الله پاک رضا کیږي او ګناهونه پرې رجیږي، کمیږي، او الله پاک پرې خوشحالیږي. لہذا ورکړه راکړه چې وکړو چې الله پاک خوشحاله شو، دا پریشانۍ زموږ نه لرې کړي. خو نه، کول نه، صرف وینا ده او صرف ویل دي. زما محترمو، نه، دا داسې نه ده. ګورې ښه، دا ما او تاسو چې څنګه کوو، پخوا به مشرانو په الوګانو کې به م ښوروا وکړه، نو خپل ګاونډي لی به یې بیا د هغې کیسه کوله. دال خو ډېر لوی شی و، هسې به یې په الوګانو کې ښوروا وکړه. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ګاونډګریت څومره لوی فضایل بیان فرمایلي دي مسلمانانو ته. مسلمان
یو اختر او بل اختر د خپلوانو د رشتہ دارانو واست پوس کوي ټول کال د خپل خپلوانو غیبتونو کی او کال پس بیا په اختر کې سلام علیکم للارشي او خپل خپلوانو رشتہ دارانو په کال کې اوس دومره ډېر د انسان مصروفیت شو چې د خپلوان هم هیر کړل رشتہ داران هم هیر کړل مخکې به دا و چې په هر دویم درې ماښام به مامي چاچي مور بیبي او بیبي به خپل کشر لا څه ورکړل ورته به وی بچې دا یو سا او دا د خورکۍ له پټ شانتې ورکه دا یو سا او دا مې لور له ورکه دا یو سا دا د رور له ورکه دا یو سا دا پلانکي له ورکه دا به د مامي له ورکې دا به د چاچي له ورکې دا به د ترور له ورکې دا به مې رور له ورکې دا به بابا له ورکې دا به د داجي له ورکې دا به زمونږ د میندو سوال جواب و اوس په اختر کې مونږ لاړ شو نو صرف لس منټو لا سوچ هغې پیپسي نه چس وباسي په ایماندارۍ درته مونږ په دروازه باندې بیا راوتې مو یو مامي وایي کښېنه بچې چاچي وایي کښېنه بچې ترور وایي کښېنه بچې او بیبي وایي کښېنه بچې نیا راته وایي کښېنه بچې دا د شربت دی د زمانې شربت بچې هغه سر کولاوي چس کوي مونږ په دروازه باندې راوتو په دا زمونږ د اختر مبارکي وي خلک به لاړل میاشتې به یې تېرولې نه به مېلمه تنګېده نه به کوربه تنګېده وجه د هغې دا وه چې هغې به دا څه چې به مېلمه له پخول نه وي دا د الله پاک په لار کې صدقه ده په دې الله خوشحالېږي اوس پردي ته څه کوې محلهدار ته څه کوې غیر رشتهدار ته څه کوې په ایماندارۍ درته وایم کوم چې مونږ کره مېلمه راشي هغه ته په سر باندې دړکېږي او پړم ورته ساړوي وي دا مېلمه به کله رخصتېږي ته ته تپوس وکړه دی به شپه کوي او که نه دی به ځي اوس غرمه کوي وایو که نه وایو ته ته تپوس وکړه هسې اندازه دې واله چې څه وایي پاتې کېږي نو چې سره دال پیته انتظام وکړو مخکې بار څه تیار و بلکل او که تیار به مو دا تکلفات ګورې ما ورته راوستي دي په دې زمانه کې هله چرګان وله کباب وله تیکې وله سیخان او دا او پلانکې او ډېره کلونه دې نه بغیر مېلمه مري دې نه بغیر مېلمه مري نو ځان نه به داسې مېلمه هم نه جوړو چې چا کره لاړ شو نو موږ ورته ووایو چې یاره دا دې راله نه کړ نه قدر دې راله نه دی کړی نه ګورې دا تکلفات د معاشره کې مونږ راوستي دي پخوا چې بس دال پیتی او ساګو په ایماندارۍ درته یم دغه مېلمه مومن مسلمان به ډېر په خوشحالۍ باندې لسی به وه پیروې به و دا به و پلانکې به و پیاز به و ډېر په نیاز به و خو لیکن خوشحالي به وه اخلاص به و خلقو به ډېر په مینه باندې ښودل مېلمنو ته دا شی نه اوس سبحان الله